شته په 25,000 باندې 30,000 په 50,000 روپۍ جوړه اته نه خو ته کوم شته خو زموږ غریبانان خلک دې دومره زیات نه نشي کولای دغه جوړه د اغوستوي سور پیری غوندي یو پیر سیب یو پیر د اغوستو دا او بیا هغه بیا د اغوستو نه دا او دغه کې چې ګوري نو د بربنډوالي دا دې ته وسوي اسراف بو تنوي نو سبو توي دې ته اسراف وای جامه هو هغه جامه ده چې هغه کې سړی پټي یو سړی پټي کې نه جامه هو هغه ده چې سړی واغونی سب سړی ته پکې اطمینان حاصل شي سړی پکې مطمئن شي چې سړی پکې مطمئن کیږي نه هغه جوړه خو جوړه نه ده هغه جامې نه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو کاسیات عاریات جامې به اغوستی بربندي وي بل یو فرمایل نو جامې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ښه بل او فرمایل چې مائلات ممیلات خپل ځان له هم کګې لارې وستلی یو مانو پکې دا نور الله خپل کشرانو له هم په سر کې کګې لارې وباسي دا دین صفت دا وشه مائلات ممیلات خلق سړو ته به دا خزه مایل کیږي او سړی به ځان ته مایل کوي مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة سرونه به داسي لکه د بوختي اوخ قب د قب په شانته سرونه به نیولي دا خزي دا زنانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها دا خزي دا زنانا دا به د جنت ته داخلي نشي داخلي دل خو لري دي د جنت بي خوشبو په دې باندې ونه لګي او د جنت خوشبو هغه خو محسوس کیږي مسیرت کذا و کذا دومره لري به محسوس کیږي د کال په مزل باندې سړی کال مزل کوي دومره لري با د جنت خوشبو راځي ولیکن دیبا د دومره دین هم لري خیا دغه چې پیغمبر ویلی نو حالات چې داسي نو خبره به ورانه ځان ته مسلمان وای نو د مسلمانۍ کار پکار دی جامه د مسلمان کړه وړه د مسلمانۍ شکل و شبهات د مسلمان دغه پکار دی سړو بارکیم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو بارکی ویلی ما اسفل من الازار من الكعبين في النار کم پینسه کې چې پړکې پټ شو دا پړکې دا خپا د جهنم تزي جهنم ته بزي څوک چې جامع اغوندي صد پارا تکبر د پارا خلق ته د ریا د پارا د خودنې د پارا لا بسزو په دمه لعنت وريږي په دې سړی باندې د دمه لعنت وريږي د الله د جامع اغوستي تکبر د پارا د فخر د پارا بلکې ځان ښکارا کولو د پارا یو سړی دي سي ده چې داغه حیثیت دومره نه ده او ځان له یو شی جوړ کړل ځان خبري کوي یا ځان له داسې لباس ورکړل چې هغه د سره مناسب نه ده د داغه درجه نه ده دغه سړی هم دمه لعنت وريږي ډېرې خبرې داسې دي خپل خبرې ته واپس راځم رمضان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی آمین ناغه سړی د تباشی رمضان میاشت په 13 شوا د پګې خپل ځان اونې بخو رحمت ورځو کې رحمت اونې غټو د مغفرت په ورځو کې مغفرت اونې غټو او د عتق من النار په ورځو کې ځان د جهنم نه خلاص نکو دا سړی د تباشی جبريل علیہ السلام وی رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین تبا دي شي تبا ده شک پکې نشته موږ پکې شک کوو کافر چې وکنه هغه شک نه کوو
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره خلینا چې کوم خبره وتلا هغه دا هر څه شي کیږي با هر څه شي کیږي به خامخا وکي ابو جهل عتبہ شیبہ وغیرہ دغه بلامترو هغه مبارکه خبره دي ته ورسېدا وې ما ته پیغمبر ویلی چې دا پلان کې به التګه په جنگ کې به پراته مړه وي ابو جهل چې کله غزوه بدر روزه کې ولسم روزه وا باغې کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان بدر تراغه او دا ابو جهل وغیرہ ابو جهل نتو ابو لهب نتو ابو لهب نو تله ځانې پټ کړو الته کې کور کې دانه پیراو خطا او داغه د وجې نسخه شو مردار شو خبر اخلاص شو داغه د زوی په باره کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کړوا اللهم صلت علیه کلبا من کلابک یا الله د خپل سپونه یو سپې په مسلط کې هغه یار څه کیږي بوس پیغمبر د خلینو وتل خبره تاسو باندې دي اتبلیان حاضرات کله کله بیانې سفر تجارت کې روانو وی یو ځای ته چې ورسېدو شپه په نو هغه وې زه خو یریږم لارې وتم خلکو ته وصیت کړی ورکړ ګورای نو نشي کېتا پدې کې دله بالکل په منځ کې ځای جوړ کو چاپیرته نور خلق دي اخوا د سامانونه دي چته سکون شي بس یا الله طرف نه کومه منظور یې هغه کیږي د پیغمبر د خلینو د خلینو کم ګف وتل هغه کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کړوا چې شپشوا خلق ناشتي ودکیږي نه د دې سړي چوکیداری کول غواړي چوکیداری کوي الله په ټولو خوب راوس ټولو د شو او هغه زینا نغر روان دي منظر راغې د ځنګل لګا منظر راغې راځي هغه منستر اورسه او هغه سره چې ونیو سری کو پیغمبر دخلینه وتلیو ابو جهل مبارک هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کی ویلو وې دې په دغه ځکه مري زمنګ د لاس بمري زنه زم حالت کې خلکو ته غیرت او مخکار د جنگ دی پلان کې دی تنزه دانو خلک نشي دی بیا تم مشر چې تنزه دانو خلک وسکي د خیال داو چې زمي دغه ځای په دې سټاپ پورې بلار شم زبوتي واپس شم دی به زی بیا چې تاسو ورسره ځه لګړي اخوا ته بلار شم ته ډېر لار ده تقریبا 300 کیلومتر پاوشا کې لار ده د مکې نه بدر پورې نو دی وځه واپس کېږم واپس کېږم هغه کې واپس شم پدې کې شیطان ولا راغې سراقه ابن مالک پر شکل کې وېته څنګه راغلی وېزه اخلق راتلو زما قوم خو ماغه مته تاسو راځي زه مخکې زم چې زه د دوسره ملاو شم چې تسلی ولا ورکم چې تاسو زړه چرتهونه بیلای منګه د سره ملګری خلک را روان دي روان دي لاس پلاس کې ورکړل نو وس چې کله سراقه جاغه جدا سره دی داغه په شکل کې شیطان ناغله لاس ولا پلاس کې ورکړل نیولې روان دي او چې کله میدان جنگ بدر ته ورسېدو او د دې شیطان نظر په ملائکه لګي حالت کې شاته زور شروع کو وېسه د نلار ز پکې نه ما اني ارام علی ترون ز هغه انم چې تاسو یې نه هغه شی زینم تاسو یې نه دغه سي شیطان هر وخت دا کسب کوي کله چې د مهنت شروع کی کوي سړی په ګناه باندې راولي نو دې ته واپس وي زه خو پکې نه مني اخاف الله زه الله نه یریږم شیطان کله یریږي شیطان یریږي نو دا کسب به ولي کوم خو هغه وینا دې ځکه وس نور پکې زنه خان لاړم درنه شیطان تی واپس شي نو خبر داوا رمضان میاشتا پدې کې عبادتونه دي تاسو تراوی وکړې ورپسې صفاتی دي
کم چې وی هغه الله دې قبول کړي. الله رب العزت کم چې اجرونه ثوابونه دي هغه دې ټول موږ لرا کړي. ورپسې اهم ورځې را روانې دي، د اعتکاف ورځې دي، اهم ورځې دي. په دې کې ليله القدر ده چې هغه د زرو میاشتو نه بهتر ده، سلپاسا د درې اتیا کالونه، درې اتیا کال د هجري سلپاسا. نو د دومره درې اتیا کالو عبادت ثواب الله په دغه یو شپه کې ورکوي. نو دې څه کوي؟ ما هو قرآن یو پیر موږ ودې تراویح کړلې، خبر اخلاص ده او نه ثواب نو محروم شي. دغه تراویح چې ته وکې سحر مز دی وکړو، نو الله رب العزت وی سلام هي حتى مطلع الفجر، دا د سحر پورې دا. نو دا سړی پکې شامل شوخه، دې سړی پکې په دغه اجر او ثواب کې دې شامل شو، دغه ليله القدر هغه ثواب دته میلاو شو. او چې دې ونه کی ملانو شو او ورځې راغل وی او خلک وی خولي شپوا خلکو په ځان باندې ورانه کړه، غلو په ځان باندې ورانه کړه. خلک خبره نسیزن وخت راغلی و د ور نه د ازادۍ او د جهنم نه د خپل نوم د کټ کولو ورځې راغلوې. دی وایي زه خو ورته جوړ نه یم، زه تاسو ځان له کوئ. بله یو خبره دې منځ کې وکړم، دا مولیان بعضې ناست دي او څوک چې تراویح کوي نو هغه به ماشاءالله تراویح خو قاري صاحب ښې وکړې، خو بیا د لنډو تراویح پته نه لګي چې څنګه کوي. زموږ علماو لیکلي په آیاتونو باندې تراویح مه کوئ، آیاتونو باندې تراویح مه کوئ، په سورتونو یې کوئ. کم چې دا لنډ سورتونه دي دقه پکې وایي، دا لس سورتونه دي اخواته ویلی شي ډېره ښه ده، هغه نشي ویلی دا لس سورتونه چې دا لس سورتونه پکې دوه پیرې ووایه. علم تر کیف نه عام طور باندې دغه کېږي، علم تر کیف نه شروع کي نو څوک یو پیر ختم کی چې بیا پې شروع شي، نو بل پیر چې ختم کی چې والناس ته رسي تراویح ختمې شوي. د صورت ځان له یو حیثیت دی او دلته کې دې څه کوي دا وایي دا ځان د خلاصوم. نو څه وایي؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الله اکبر. نو ټیک د وبشي، لیکن هغه اجر او ثواب چې کم د صورت ته هغه په آیاتونو کې نشته. زمونږ علماو د دې منع کړل داسې مه کوئ. یو خدا دویمه خبره، سبا خبرې زما په ذهن کې دي. یو خبره پکې دا ده چې اختر را روان دی، روان دی کنه اختر. اختر کې خلک بعضې کسبونه کوي، زموږ په علاقه کې خلک کوي، دلته کې ګورئ چې تاسو کوئ که نه کوئ. خو هلته کې چې سحر مونځ څنګه وشي خلک روان شي مقبرې ته، شته دي سي کوي که نه کوي، د مړو اختر لځي. دا شی ناروا دی، ښه دا ناروا دی، دا په دین کې نشتی. دین کې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الا فزور القبور، قبرونو زیارت لځئ. و د هغې دپاره جمعه به نه خاص کې، اختر به نه خاص کې. ستا سهولت ته یو تا ځان له مثال په طور باندې 15 تاریخ مقرر کړلی چې 15 تاریخ باندې به زه د خپل پلار نیکه قبر له ځم. نو 15 تاریخ باندې زه دا مخکینی 15 باندې تللی وي، د هغې نه مخکې 15 باندې هم تللی وي. اوس دا 15 چې را روان دی یو په دې باندې اختر شو، اچانک اختر شو په هغې باندې، نو په دې باندې لاړ شه، دا ته اجازت دی. لیکن چې ته په میاشت کې نه ځې، په هفته کې نه ځې، په ثابت کال تیر شي ته نه ځې، او چې اختر راغی نو ته ځې، نو دا شی ناروا دی. دې نه ځان وساتئ. نورو خلکو له هم د دې دا خبره خلکو ته ورسوئ چې هلکه دا اختر په ورځ باندې دا خاص کول، دا د قبرستان نه تلل دا ناروا دي. صحیح ده که نه؟ یاده وئ خبره. دویمه خبره، کله چې غم وشي قبرستان ته جنازې دپاره
مړی راوستی شي راوړی شي کټ راوړی شي نو خلک څه وایي مخ وله ښکاره کوي چې خلک یې ویني آخري دیدار یې وکړي او خلک پکې لګیا دي څوک پکې غوبل کوي څوک لګیا دي د یو بل په سټونو باندې ټوپونه وایي او څوک پکې لګیا دي وایي یو طرف باندې ځئ په بل طرف باندې وځئ یو طرف باندې راځئ په دې بل سیده ځئ وځئ دا کیسې کوي ناروا شی دی ځان د دې نه ساتل پکار دي ما کله د قرآن کریم کې یو ځای راځي اسوه ورته وایي سوء ورته وایي نو یو ځای کې سوء ویلی کېږي عورت ته بل ځای کې سوء ویلی کېږي مړ لاش ته د آدم علیه السلام د زوی خبره چې کړله یو حابیل یو قابیلو نو حابیل چې کله مړ شو قابیل ځان سره ګرځاو نو هلته کې دقې بدن ته دقې لاش ته دقې مړی ته هغې ته سوء ویلي او دلته کې چې کوم ژوندي دي آدم علیه السلام او حوا علیه السلام هغې چې کله هغه دانې نه وخوړه کمې نه چې منع شوي وو نو لیبدی لهما سوآتهما دې دپاره عاقبت انجام دا شو چې دې ته هغه د دې عورتونه صرف دې ته وښودل سوء هلته کې عورت ته وایي دا دواړه قرآن کریم دا دواړه ټکي چې میلاو کې نو مطلب به دا شي چې دا مړی چې دی دا ټول د عورت په شان کې دی نو چې سړی راځي او پردې عورت سے کوي سو غیرت هم پکار دی او بله یو ځای کې ته ووایم شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمه الله الله دې د هغه په قبر باندې بېشماره رحمتونه ولیږي هغه خپل کتاب کې لیکلي چې دا قتل ناجایز دي نور د فقه بعضې عبارتونه دي بعضې خبرې دي چې مړی چې کله غسل ولا څوک ورکوي دا کم از کم افراد پکار دي دا نیکان پکار دي چې په دوه تنه غسل ورکولی کېږي درېم به نه ځي زمونږ خلکو خو یې پلان کې غسل زه پکې ونه بللم هر ځای کې څه دی ګیرې دي شکوې دي خفګانونه دي نه قبر ته چې کله کوزولی کېږي نو هم کم از کم افراد پکار دي زیات به نه کوزېږي او هغه کسان به کوزېږي چې هغه خپلوانی او په خپلوانو کې بیا نیکوکاره وي هغه کوزېږي قبر ته بیا کوزوي داسې عبارتونه نور میلاویږي دا ټول نه دا پته لګي چې د مړی ښکاره کول جایز نه دي زموږ فقه کتابونو کې قدورۍ کې دا خبرې لیکلي بعضي کله چې سړی مړ شي د هغه لاسونه خپې کله کله بل شان پاتې شي نو هغه لاسونه ولا برابر کوي خپې ولا برابر کوي او سترګې کله کولاو پاتې شي سترګې ولا پټې کوي ولې د دې نظر د دې مرګ سره لاړ دې بیا سنینی خبر اخلاص شو وسالته کې بل عالم شروع شو وس خبر د بل عالم دا د برزخ دا د قبر دا نو خبره دا دوه خبرې وي چې زما په ذهن کې دا عام طور باندې خلک لګیایي په دې مړو په کتو کې غوبلې کوي چا ویلي چې زه چې ژوندی وم نو راته دې نه کتل اوس چې مړ شوم نو په قبرستان کې وای په دغه کې وای په لین کې غوبل سره کوي نو دغه غوبل نه دی پکار لیدل نه دی پکار دغه نه بس هغه اولنې په ژوند کې چې د لیدل له عقب باندې اکتفا او هغه پوره دی دعا وتکوا خبر اخلاص ده وس نه هغه تعالی دی شي او نه ستا په خبره پوي دی شي اس نشي کوله بس الله تسپارل شي الله دې وسره وس خپل رحم معامله کوي خبره بل سي تلاړه نو وس رمضان کې خبره وا چې رمضان میاشت راغله 13 شوا د دپه کې بخنه ونه شوا دا سړی دی تباہی دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
چې مور پلار دواړه یا یو تن د بوډاوالي په حالت کې د اومندو او د هغې خدمت دې دومره ونه کي چې دی پې جنت ته لاړ شي دا سړی دې تباه شي. داسې مخکې ووایي مور پلار قدر د مور د خپو د لاندې جنت دی، د پلار رضا د الله رضا د پلار پر رضا کې ده. ستانه الله راضي دی نو د هغې چې ګونې نو دلته خپل پلار ته وګوره، که پلار دې راضي دی الله دې نه راضي دی. خو خبره یوه ده قرآن کریم کې الله وایي ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. کله که مور پلار تا داسې خبرو ته رابلي چې هغه شرک دی، هغه بدعات دي، هغه رسومات دي، هغه بېدیني ده، نو خبره بیا نه منې. نو د مور پلار حقونه دي. لا تقل لهما اف، اف قدرې به ورته نه وی، اف هغه ته نه، خپل ځان ستا تکلیف دی درد دی د باندې، نو دا به الی مور پلار په مخکې به الی نه وی. ولې ستا دا درد ستا خو الی دې ووې خلاصه شوه، لیکن د هغې په زړه باندې تا چړه ولګوله. پلار دی مور ده د هغې په زړه باندې چړه لګي، خنجر پې لګي. دا ستا دا خبره الی نه دی، دا هغه پریشانوي، هغه خوب نه کوي. بیا څنګه به زما زوی به څنګه وي، بچی به څنګه وي. خلک خبره کوي د مور زړه په بچي او د بچي زړه په وچ ټانګ. داسې نه ده پکار. وړوکوالي کې هغې زمونږ څومره تربیت کړی، څومره زمونږ خدمتونه یې کړلي. اوس د مور پلار وخت دا راغی چې وخت یې راغی نو د هغې خدمت پکار دی. دومره خدمت یې وکړه چې د دې په خدمت باندې ته جنت ته لاړ شي. که شرک ته دې رابلي، بدعاتو ته دې رابلي، د بېدینۍ ته دې رابلي، نو بیا به نه منې. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د الله اطاعت په هغه ځای کې د مور پلار اطاعت شته کوم چې د الله نافرمانی پکې نه وي، کوم چې د نافرمانی د الله کېږي هلته به د مخلوق نه منې. نو دغه درې خبرې وې. درېیمه خبره، دوه خبرې شوې، درېیمه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وفرمایل خیرې یې وکړې چې ستا تذکره وشي او تا باندې څوک درود ونه وایي دغه سړی دې تباه شي. خولې باندې صرف هغه صلی الله علیه وسلم نشي ویلی، د هغه تذکره کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت خبره دا ده چې ته صلی الله علیه وسلم ووایه، غټ درود ووایه. نور ډېر شی درودونه دي، هغې کې یو درود ووایه، خو هغه درودونه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه راغلي. یو بله خبره پکې منځ کې درود باره کې راغله. موږ عام طور باندې جنازو کې چې کوم درود ویل کېږي دا درود چې تشته نه، دا صرف په دې پاکټونو کې دی. دومره پاکټونه چې که په هغې کې دی، په نور شي کې نشته، چېرته صحیح کتاب کې نشته. که څوک وایي کابلي باسولي کې به وي، خو کابلی باسولی د دغه نه دی، هغه د فقه کتاب نه دی، هغه د حدیثو نه دی، هغه خو ځان له د بل شي کتاب دی. هغه کې ویلی کما رحمت وترحمت کما صلیت وسلمت رحمت وترحمت علی ابراهیم وعلی کامل. دا شی نشته چېرته حدیث کې نشته. زمونږ فقه کتابونو ټولو لیکلي. څه کوئ؟ هغه درود وایي چې کوم مانځه کې وایي، هغه درود ویل پکار دي. خبرې ما خیال ما زیاتې کړې نه دي، څومره وشو؟ خبرې زیاتې شوې. او داسې نه چې بیا څه ته وروسته دا کوي چې سړي مولا ته چې ته وخت میلاو شوی و چېرته څه ته خبرې چې ته نه وي کړې، هغه موږ یې ټول کې ستړي وو. نو خبره دغه بله یو خبره دا وکړم، زمونږ عام طور باندې کمزوریانې دا وي کم چې دین دی د الله رب العزت احکام د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې په دې کې د دواړو جانو کامیابی او د دې نه علاوه په غیرو طریقو کې د دواړو جانو ناکامي دا پکې ده. هر ځای کې چې شیطان سړی په وړو کې ونه رسي په بوړنو کې رسي وایي ورېدلي که نه،
په یو کې ونه رسي په بل ځای کې رسي نو تا باندې اول تراوت دې نه راپېږي ها تراوت نه راپېږي او چې کله تراوت راشي نو بیا دې ځان لګپ لګي کله سکی کله دا واړه ماشومانی یاد ده کې هغه یو د خونه نسی او بل راکاږي بل سکی پړخونه ورکه منډي تړلی وي د جمعات ادب خیال ساتل پکاري بل خبره دا تراوی دی نو اول کې یو خبر مشورو کړو خبره د تراوی بار کې نکوټه دغه شو تراوی دی شل رکعاته دا زمونږ د ټولو ائمو اتفاقی خبره ده چې د شل رکعاتونو کمې هغه ته تراوی نه وای ا تراوی نه دی نو شل رکعات کول پکار دي او دلته کې تاسو به اورېدلی دا تبلیغیان خو ځان ستړی کو لګیا دي زه په زه لګیا دي زه نه ګوري ښا کوسې جو په کوسه کې لګیا دي دکان دی جو په دکان کې لګیا دي په دیرې کې جو دیره کې لګیا دي بیٹک کې لګیا دي او جمعه کو جمعه د الله کور دی هغه کو سخت نه شي ویلې ال دې کې لګیا ځکه کې لګیا نو لګیا دي خپل خبرې کوي د الله په کارونو کې الله احکام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د دواړو جانو کامیابی دا پکې ده نو دلته کې چې کله تراوی کیږي نو پدې کې شیطان یو خبره بلم نه کوي بعضی ذکر زموږ تعلیم الاسلام کتاب دی کې دې شی ډېر خلکو ته معلوم دی کنه عوام ہوتا تعلیم الاسلام مفتی کفایت الله سے کتاب دے هغه ډېر ښکلی کتاب دی چا د هغې په باره کې ویلي داسې کتاب دی لکه کوزه کې دریاب را بند کړلی داسې کتاب دی په هغې کې لیکلي تراو په باره کې چې دغه ترویحه ده نو ترویحه کې یا به سړی آرام کوي خاموش بناسي یا دې سړی څه ذکر کوي ذکر پکې نشته خاص چې ته به سړی دقه یو ټکی به وی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دقه به وی که نه نور څه پکې ویلی شي نه نشته پکې ذکر خاص کله استغفار وایا کله دقه کلمه تمجید دریمه کلمه وایا کله لا اله الا الله وایا کله بل څه وایا استغفار کزان غلې کینه سچي اقا ویل پکار دي کم چې مخل راضي ادي وای خاص یو شی خاص کینا چې خاص دا به وېما او دې کې د قراغل کله به بعضي خلک سبحان قدوس ربنا ورب الملائکه ورو دا وي سبحان بل سوي دا شی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نشته صحابه په دور کې نشته د تابعین په دور کې نشته زمونږ دغه مفتی کفایت الله سے په دغه کتاب کې لیکلي چې په دې کې خاص ذکر نشتی کم ذکر چې تکې کوا بیا د ذکر په باره کې خبره ده چې هر سړی به ځان لکې قران کریم دې داغه ادب دا ده چې یو تنی وای نو نور بو ته وګ دی امام وای نو مقتدیان به اوري مقتدیان به خاموش وي دا خبره ده لیکن کو ذکر اسکاری نور صحیح اب امام هم وای مقتدیان به هم وای لکه ویتر شو ویتر کې موږ ویتر دعا وې تاسو هم وی ټول ویل کنه او نو وای سبحانك اللهم هم ټول وای التحیات هم ټول وای دا څنګه چې بعض خلک داسې قصې کوي ولکه چې امام الحمد وای او ته نه وای دا سبحان پس امام وای کنه نو التحیات امام وای نو تم وای امام دعای قنوت وای ته مو وای دا زما استاد عقل خبري نه دی دا د نقل خبري دي کم شي چې موږ ته دغه سره اغل په نقل کې چې کم ځکه چې وای وایا ولته به وایو کم ځکه چې وای ما وایا الته به نه وایو نو موږ ته د الحمد سورت مبارک ویل شوی دی چې امام قرات الامام قرات له د امام قرات د مقتدی لپاره پورا ده خبر خلاص لیکن صرف هغه سوی قرات وای سبحانك اللهم قرات نه ده دا قران نه ده التحیات قران نه ده او دعای قنوت دام قران نه ده دی وجنه دا ټول وایو هر څه به ځان ځل وای ثواب هغه ته ملاویږي پوهانی دور کې دا کسی کې دی با یو سنتن بو هغه به تسبیح وایي
تسبیح هغه وي دغه شی هغه الحمدلله ختم شوه دی خلک لګیا دي هر سړی ځان ځله وي ذکر په باره کې الله رب العزت چې وایي نو سوی په پټه وایي واذکر ربک فی نفسک خپل زړه کې وایا پټه وایا نو ذکر اسکار چې کم دغه کې ویل کېږي هم نور ذکرونه چې دي هغه هم په پټه باندې پکار دي نو الله رب العزت ته موږ له عمل کولو توفیق راکړي دا خبره ما زیات کړې پکار دی چې اوسو خبره شی وي دعا شی وي او خبره ما خلاص کړو تاسو تراوی وکړئ او دې تراوی وي تاسو هم ستړي شوي او بیا ډیر وخت دی هغه هم خبرې دي اخر کې پکې دوی خبره موکړه چې دا بعضې خلک داسي چې دو ځانې تړلی په دې اوږدو تراوو پورې وایي زه بهر ته نه ځم ولې تراوی رانه خرابېږي تراوی پاتې کېږي قرآن به مې نیمګړی شي نو هغه بانه ختمه شوه خلاصه شو که نه هغه بانه خلاصه شوه چې خلاص وشو دین زده کول غواړي